زمنګ د اهل سنت او د اهل حق دا رائے ده چې نه جنت او دوزخ الله دا پیدا کړی دي. الله جل شانه جنت پیدا کړو، جبرئیل امین ته جوړ چکر پیو لګاو، حدیث کی بدر تراش نو دې لاړو چکر یو لګولو چې وې قتل وسدي خیال لې پروردگار چې د دې جنت او د دې د نعمتونو څوک تذکرہ ووري نو یو بم دا شان پاتې نشي چې هغه جنت ته لاړ نشي، له بخامه خاصان جنت ته برابرې د دې د حاصلولو د پاره ویزا یو چکر پی بیا ولګاو. نو چې بیا لاړو د دې غیر چا پیرا ټول دا مشکلات دا ته نه غیر چا پیرا کړلې شیو. نو دا مشکلاتو نه مراد دا تکلیفات شرعیه دي، دا مشکلاتو نه مراد تکلیفات شرعیه چې تبا پایخ یخنه کې او دس کې پګرمه کې با جمعات تزیه او د سور ما منزونه بکې پجمی سره جهاد بکې او نو دا کارونه بکې نو بیا به خدای جنت ته بوزي. نو چې کله دا حالات یو قتل چې دا پکې او دس کول له د حرام او نزان بچ کول دي، په مصیبتونو باندې صبر کول دي، دا ټول خبرې دا مصائب دي، دا به برداشت کې نو بیا به کم خوازي، بیا به جنت ته ځي. یو ځل به دا پامال کې چې دا دی نه پامال کړي جنت ته تل درته نشته. نو سدي خیال لوي جبرئیل امین یا پروردگار اوس ډیره سخت شو، ما سره خطر په څوک هم دی جنت ته لاړ نشي، ځکه دې مشکلات ته څوک اړای دي چې ته بزید د دشمن سره په مقابله کې jihad وکې. نو jihad تاسو کولې شه روټي خلاصو نو ګران کار دی، موږ ته چې jihad نو واره دلته کې خولي روان دي راشي، آلته کومه ګولې وریږي، نو آلته کې ګولې وریږي، نو موږ هغه ته کلت لې شو چې خپلم ډس کوو نو ډس دسی کو بیا دسی مخاړو نو دسی خو نه کی دا ځوانان خو نه پکا. نو دا ټول تکلیفونه به برداشت کې نو بیا به ته جیاغت ازي. نو جبرئیل امین چې ما ته خدا ګران ښکارا کیږي، بیا وی خزران شه جهنم وګوره. نو جهنم چکرې لګوي ډېر سخت عذابونه وي، سدي خیال له پروردگار وي دې باره کې څوک اوري نو څوک به هم دې تلاړ نشي. ویزا یو چکر په بیا ولګوا. نو چې بیا وکتل دا ټول شهوات د دینه توشي وي دي چې دا خيسته خيسته جنکه او دا هغوی خيسته مخونه او هغوی سره دا خيسته خبرې کول، حرام خورل او په حرامو کې لذت، دا شي نه دا ټول د دینه غیر چا پیرا توشي وي د سبب. نو د دې شهوات نه با ځان بچ کې نو بیا به د جهنم نه باغ کېږي بچ کېږي، او کنه په دې شهوات په روانه نو بیا دې زه جهنم دې نو ود کېږي بنا سبق ټیم کې با نو د کې دا شهوات دي. نو چې پروردگار ما سره خوش خطر شو چې دا ټول خلک به جهنميان شي، ځکه شهواتو د خواهشاتو په خوار سړی روان دي. نو جنت الله پیدا کړي دي، جهنم هم الله پیدا کړي. بل روایت کې راځي چې الله جل شانه زر کاله په جهنم کې اور بل کړو، نو چې اور په بل شلو نو دا تک سور شلو، بیا زر کاله اور بل شو د سروالی نه د سپین شلو، بیا زر کاله پدې کې اور بل شلو نو اوس ته تک تور شلو بیا رنگي، اوس وی جهنم تک تور دی، جهنم تک تور دی. نو جهنم کدا پیدا شوه نه وي نو دا زر کاله پکې اور بلیدل، بیا زر کاله بلیدل، بیا بلیدل، د دې سمانا ده. نو دا الله جل شانو پیدا کړی دی، نو دا مخلوق دی، نو ته به د دې په باره کې دا عقیده ساتي. پاتې شو لدا خبره چې بیا خو پدې کې دا هر څه زړیږي، دا هر څه زړیږي، میوه به زړی شي. چې کومه هوري خدای عثمان ته پیدا کړی دي په خوانه، نو دا خو جنت خو ډېر په خوانه پیدا شوی دی. نو دا چې کومه هوره په قسمت کې دا هغه ډېره بوډۍ لکه دا بل چې ته نه زړه شولا او څوک ورته کینا. نو دا خو لکه دنیا کې خدای د تو خودلا چې دا خو ډېر ګران کار دا خو زړیږي. نو هغه هوره هم د زړه شولا، میوه هم زړې شولې، کور هم جوړ شوی دی، رنگونه منګونه ټایلونه به ټول را پریوتی، ځکه چې یو کور کې سړی نه اوسېږي نو هغه ټول را غورځېږي، بیا کنه رنگونه هم خرابېږي. نو د دې زمونږ علما ورته جواب کوي چې نه ملګریا تاسو تېروتي یې، تاسو د دې باقي څیزونو د دې تاسو تشبیه کوئ د هغه څیزونو نه چې هغه فانی دي. یو څیز باقی وي یو فانی وي، په دې دواړو کې فرق دی. لکه په دې دنیا کې منګه اوس فانی او د همیشه د پاره نه یو، یو ټیم دا شانو
چې منګه دنیا ترال وې چغې مواله او د خیر سره مور به را هغه ټیم کې په دې حالت کې بیا د هغې نه لږ ښه حالت تراللو نو بیا به هم د خیر سره پرتوګ نه واچولې او په ډیرانونو کې به ګرځېدلو پرتوګ به هم نه واچولې په ډیران مخیرن پیرن ګرځېدلو څه کوې هلکه په دې ډیرانونو کې موږ دلته کې ځان ته د لوبو څیزونه ګورو نو په ډیران کې به هم د لوبو څیزونه کتل اوس درته هغه حالت څوک یاد کي نو کنزل هم ورته کې چې نه هغه حالت ستا نه اوس هیر دی نو دا خو د هغه د فاني حالات دي آخرت کې به چې کله یو مؤمن بنده جنت ته لاړ شي نو دی به ټول عمر په یو حالت باندې وي دی به د 33 سال وي دی به نه کمیږي د دې نه او نه به زیاتېږي دی به نه کمیږي نه په دې یو حالت باندې نو چې څنګه په دغه انسان چې دی د دنیا نه هلته کې لاړو هغې کې دا صفت د دې پیدا شو چې په ده کې تغیر او تبدیلي نه راځي نو دته به بیماري نه عارض کېږي دته به خفګان دا به ورته نه عارض کېږي بوډاواله دا به ورته نه عارض کېږي مرګ دا به ورته نه عارض کېږي دا الله د طرف نه خفګان دا د بدته نه عارض کېږي نو او په دې دنیا کې چې و دا ټول حالات په ده باندې راتلل کله به دې خفه کله به خوشحاله کله به ستړی و کله به په نشاط کې و کله به خوب وله ورتلو کله به وږی و کله به تږی و لیکن هلته چې لاړې انک لا تظمأ فیها ولا تضحى هلته نه تږي کېدل شته دی نه وږي کېدل شته دی نه ستړي کېدل شته دی نه بیمارېدل شته دی او نه هلته کې سړېدل شته او نه بس د خیره سره ځوان به یې هلته کې برابر ټیک ټاک به یې پوه نه شې ملګریا تاسو چې دا کم قیاس کړی دی دا قیاس مو د باقی کړی دی په فانی باندې نو دا د باقی قیاس په فانی باندې صحیح نه دی هلته کې دا تغیرات نشته دی هلته کې چې کوم شی دی په دې یو حالت باندې به وي نو په دې خوراکونو کې پسکاکونو کې زوړوالی نه راځي هغه زړېږي نه هغه څښا کېږي نه هغې کې څښا کېدل زړېدل بدبوداره کېدل ختمېدل دا په هغې کې نشته دی ځکه هغه باقي څیز دی او دا دلته کې چې څه دي دا فانی دی ما عندکم ینفد وما عند الله باق هغې باندې ته دا مه قیاس کوه نو ستاسو دا رای غلطه ده هغه څیزونه الله پیدا کړي دي حورې شته خو په یو عمر کې دي هغه زړېږي نه خوراکونه شته هغه خرابېږي نه په هغې کې کمی نه راځي دارنګه بلډینګونه شته هغه بلډینګونه په هغې کې خرابوالی نه راځي تغیرات او تبدیلی نه راځي رنګ یې نه خرابېږي ټایلونه نه راغورځېږي او په هغې کې داغ ماغ نه پیدا کېږي هغه د دې دنیا د ساز و سامان په شان نه دی الله خوشحاله کا نو دا قیاس مو صحیح او درست نه دی نو خفه کېږي ما وایم نو جنت هم شته او جهنم هم شته او چې کوم تاسو قیاسات کوئ نو دا قیاس مع الفاروق کاکا دی دا قیاسم مع الفاروق دی نو دا مکوئ ځکه چې دا څه دي دلته کې دا فانی دی نو د دې فانی باندې مه قیاس کوئ هغه باقي څیز لره هغې کې به یو حالت به وي دغه فانی څیزونه دي چې دا هلته کې لاړ شي هغه به هم هغه صفت او په هغه باندې به بدل شي نو بیا به د ستاسو ګیرې به نه وي او ټول عمر چې هلته کې به پراته ګیره به ماړو راځي نه او دلته کې د کزان لږ ببر پرېښودلو نو ګیره او د سر ویښته به دې خپو ته ورسېږي نو ینتعلون الشعر تاسو ویلي دي که نه چې دا شان خلکو سره به جنګ کوئ چې هغوی به د دې ویښتو والا سپلی اچولی وي نو د هغې یو معنا علما دا کوي چې ببرسري به وي دا خلک به ببرو سرونو والا وي اوږدې اوږدې سڼې به یې پرېښې وي او دارنګه اوږدې اوږدې ګیرې به یې وي چې د دوی هغه ته به خپو پورې به رسېږي نو یو معنا علما دا ذکر کوي نو دا ینتعلون الشعر یو معنا علما حضرات دام ذکر کوي خدا خوشحاله کا او په آخرت کې نشته دی دا شی نو هلته کې د نایي خانې ته د تلو ضرورت نشته چې هلکه دلته کې دا ویښته جوړول ډېر ګران دي 500 روپو ته ورسېدل چې هلته به بلا ګران وي نو موږ به له نایي خانو کې ګرځېږو نه هلته کې ویښته برابرول نشته دی ګیره خو به داسې هم نه وي افراز استاد ښه دی چې ګیره ترې راله مخکې خو د نه خلک یېرېدل نو دا ګیره چې دا د نارینه دپاره په دې دنیا کې حسن دی او هلته کې جردن مردن جنت کې به څنګه جردن مردن نو به سینه مینه به دې هم ببره مبره نه او مخ به دې هم ببر مبر نه
بالکل جرد مرد بایغا صفا سترا تک سپین نو چې څنګه تک سپین ته نو دا قشان باندې تک سپینا خزه بدی همي اویا جوړې به ورا چولې وي په دې اویا جوړو کې بدن نافاق استاد کور ودان دنه خپه بخکار کیږي اویا په دې خپې کې به دنه هغه مغز کار کیږي اډو کې او پاډو کې دنه مغز وسغه مې مکوا الته به خدای لوی کی کدلته کې وړو کې نو دا عقیده به ساتي چې جنت او دا دوزخ دا حق او سچ دی دا ثابت دی نو دا خولي خبرې دي دا خوان کې چې سړی